बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदी गुंडे इज्जतमंद मशर सालिम अहमद सदर साहब, जमुना जिले जनरल सेक्रेटरी साहब, दिलतनास मुंसरा तहसील नायत खान, जिले मेंबरान, फस्टेज नास डेर कदरमंद मशरान और दिल करागले डेर कदरमंद, डेर इज्जतमंद, डेर गैरतमंद पुख्तनो मशरानो अमजोलो और कशरानो, अस्सलाम वालेकुम। द टोल नमक के खुद एजाज रोर दगद टोल कोरने दगद टोल मलगरो दोस्तानो शुक्रिया अदा को हर कली वर्तवें चिन्नन हुई मुगला नन हुई मुगला दरोर वाले लासरा को और द पुख्तनों पर ये डले की द गडुले लानो को जवाला दखपल तरफना दखपल दमलगरो तरफना दा डाट वर्कुम दा यकीन वर्कुम कि कम द पुख्तू दरोर वाले लास तासु मुंगरा को इंशाअल्लाह हम द दगे पुख्तू द दगे रोर वाले तमामुन नम कवे इंशाअल्लाह तासु चनन कम फैसला ओकरा आगा फैसले बाने बका खैरी तासु ढेर खुशहाली है जका अवामी नेशनल पार्टी वाहिद दासी पार्टी दा कि द पुख्तनो द हक दपारा द पुख्तनो द परमख्तक दपारा हर वक्त आवाज उचत करे दे। इज्जतमंदो उगूरे वक्त कम में कोशिश बकूम कि जर तजर खबर राउंड कम उगूरे इमरान खान दगा पार्टी जमुंगा खास कर दी पुख्तनों सरा डीरी वादी कड़ी में डीरी लुई दावीन कड़ी में और जमुंगा पुख्ताना खास कर मुंगा द होश ना द जोश न ज़्याद का रखू मुंगा द ज़ीबा खबरो दो कशु गशी मुंगा कम शनबा गुना खूलियो मुंगले कमा गदा तब्दीलेगा खूब खूलियो और अर्चा तेदा बावर वर करियो चितासु बैठना या पीटीआई ला वोट वर के नदी गरीब पुलिस तकदीर बदलशी दली मल्क और दा सुबह दा बड़ी खुशहाल शी दी के बाद रिश्वत खत्म हुई दी के बाद खलक द बहरना द अरब मुल्कुना सऊदियों द दुबई द खलक मुकरोल राजी तासो द दी सूबी की द पीटीआई वम काल ले और मरकज की द दो काल ज्यादा हुकूमत शो इमरान खान और दगमल करो दी उलस सरा दी पुख्तुन सरा कमे वादी कड़वी कमे खबरी और सरा कड़वी दी कई यो खबरम रिश्तिया नशवा बल्कि दा रखलो वादो बिल्कुल उल्टा रवान दे। इज्जतमंदो दबदा खबर कूला कि रोजाना 10 या 10 अरब रुपए करप्शन की कि नवाज शरीफ के लिए वजीर आजम हो उसको नवाज शरीफ निश्ता उस खुदा फरिश्तू हुकूमत थे
اوس خو د نیکو خلکو حکومت دی نو تاسو وګورئ او لږه مقابله وکړئ چې په قول د دوی هغه کم چې د غلو حکومت او اوس کم د نیکو د روغو خلکو حکومت دی څومره ځمکه او اسمان فرق دی پکې هغه وخت کې ګراني څومره وه او دې وخت کې ګراني څومره ده وړو ته وګورئ وړو ته وګورئ دوایانو ته وګورئ کم ځای نه کم ځای ته ورسېدلي غریب سړی غریب چې سهار د کور نه روځي نو په ټینشن کې چې بېګاله به کور ته سیروړه سینګوړه ځکه چې دومره بېروزګاري دومره ګراني دومره بدامني ده چې دا یو ریکارډ دی او بیا دې غریب قوم ته دا وعدم کړی وای چې زه به 1 کروڑو خلکو له روزګار ورکوم ای عزتمندو زمونږ هم دا خیال چې کیدی شي چې 1 کروڑ نوکری ورکول زمونږ له ضلع 400 خو پکې 80,000 ایسو رسي تاسو ګورئ هغه نوکری خو ډېره لوی خبره ده د هرې محکمې نه خلک د نوکرونو روکاږي خلک یې بېروزګاره کړل استاذ حکومت سره په جنګ هر سرکاري نوکر د حکومت نه تنګ ډاکټر د حکومت نه تنګ هره طبقه چې ده حکومت سره په جنګ ده او د حکومت د پالیسیانو خلاف ده زما په خیال چې د پاکستان په تاریخ کې به دومره ناکام ترینه حکومت نی راغلی چې څومره ناکام ترینه حکومت د عمران خان ای عزتمندو ای پښتنو پیشه تاسو د عمران خان هغه حکومت کارکردګي وکتله ملک څومره رستو بوتو معیشت څومره خراب کو غیرتمندو پښتنو لږ په دې خبره سوچ وکړئ چې ده څومره دوکه دې پښتنو له خاص کار ورکړه نو انشاءالله زما دا امید دی زما دا تمه ده زما دا یقین دی چې پښتانه اوس پوه شو ستا په هغې دروغو ستا په هغه دوکه پوه شو او انشاءالله په راروان الیکشن کې به عمران خانه تا لکه خیري داسې سبق درکړي چې دا به ته ټول عمر یاد ساتې ای عزتمندو دې پښتنو وله زیات ووټ ورکړو او نن هغه د خلکو دا خیال و چې زموږ صوبه کې کم د بجلۍ بحران دی کم د ګیس بحران دی دا به دې حل کړي صوبې له به حقوق ورکړي کم چې زموږ د مشرانو په برکت د هغوی په کوششونو 18 ترمیم ته صوبو ته حقوق ملو شوي عمران خان هغه 18 ترمیم هم ختموي ځکه چې هغه د پښتنو حقوق نه مني هغه دا نه غواړي چې پښتانه په خپلو پښو ودرېږي څومره ظلم دی موږ سره چې زموږ صوبه د خپل ضرورت نه دوچنده بجلي پیدا کوي دوچنده بجلي پیدا کوي او ارزانه بجلي پیدا کوي خو موږ ته د خپل ضرورت نه هم کمه بجلي دا پنجاب راکوي په ګنټو ګنټو لوډ شیډینګ ګرمیانو کې ستاسو هم لیدل د لوډ شیډینګ حل په یخنیانو کې د ګیس لوډ شیډینګ نو ای عزتمندو دغه حکومتو دغه نوي پاکستانو
زما په خیال چې دا نوی پاکستان وي نو هیڅوک هم دا نوی پاکستان نه غواړي. موږ له هغه زوړ پاکستان راکړه چې دې کې غریب او پښتون خوشحاله. عزتمندو همدغه شانتې تاسو د ووټ طاقت دی. دا کم دوکه چې تاسو سره شوې ده، دا کم دروغ چې تاسو ته ویلي شوي، دا کم شنه باغونه چې تاسو ته ښولي شوي، انشاءالله دا زما امید دی چې دا پښتانه به دې د ووټ په ذریعه که خیر یې داسې بدل اخلي چې دلته به د بیټ کس د بیټ په نشان څوک منتونه پورته کوي او څوک په بیټ باندې ودرېږي الیکشن ته. نه عزتمندو انشاءالله اوس ما چې درته څنګه وویل چې زما پوره امید دی د پي ټي آی هغه کارنامې د پي ټي آی یا کارکردګي ټول ولیده. عزتمندو وخت کم دی، زه د ضلعې د صدر په حیثیت اعزاز ورور د ضلعې د کونسل د ممبرایم اعلان کوم او څنګه چې درته فاروق خان خبره وکړه چې دا دومره ښکلی پروګرام دې ته د ایمل خان ښه پوره زمونږ بل ورځ هم خبرې شوي او مونږ دا دغه پروګرام جوړ کړو چې مونږ پروګرام له یو ځای ځو، خو د بده مرګه بیماري راغله او ډاکټر ورته وویل چې ته به بلکل ریسټ کې د ځای نه کټ نه به نه پاسې. نو د دغې وجې نه ایمل خان حاضر نه شو. مونږ به ایمل خان لکه خیر سبا بل ورځ چې ټیک شو مونږ به له دا ریپورټ هم ورکړو چې ډېر ښکلی پروګرام و. نو دغه وجې نه موږ افسوس کوو چې کاش دې پروګرام کې ایمل خان په خپله شریک و نو ډېر خوند به یې کړو. خو د الله او د انسان څنګه چې فاروق خان وویل یو اراده نی. بهرحال که خیر ایمل خان صحت ښه شي دلته به فاروق خان او موږ به ورته دا خواست کوو چې دلته به اعزاز او دغه ورونو له راځي هغه سره به یو ګیلاس شربت څکي که خیري. عزتمندو څنګه چې درته فاروق خان خبره وکړه که خیري په هر موړ کې چې هغه تحصیل وي، هغه تانۍ، هغه وابدۍ، هغه هر یو محکمۍ انشاءالله عوامي نیشنل پارټي چې هغه د ضلعې تنظیم دی، هغه تحصیل تنظیم دی یا هغه تپې تنظیم دی، که خیري د خپل وس نه به زیات تاسو سره منډه وو، کوشش به کوو چې که خیري ستاسو مسلې حل کړو. عزتمندو دغه د ورورولۍ لاس چې کوم تاسو نن موږ له راکړو همدا ستاسو رامینه چې موږ له کومه راکړه دومره ښه استقبال هم وکړو، دومره ښکلی پروګرام هم وکړو. زه د اعزاز ورور د خپل صدر صاحب سالم احمد صدر صاحب او دغه د ټولې کابینې د ټولو ملګرو ډېره ډېره شکریه ادا کوم چې موږ له دومره مینه راکړه او په دې امید په دې خبره ختموم چې که خیري انشاءالله دا یونین کونسل چې څنګه درته وویلي شو چې مخکې به خلکو ویل چې دا د نیشنل پارټۍ کمزوري ځای دی، انشاءالله موږ به مخالفینو ته دا ښایو چې دا د نیشنل پارټۍ د ټولو نه مضبوط یونین کونسل جوړ دی. او کم ورونه چې موږ سره شامل شو زه به دوی ته هم خواست کوم چې څنګه هغه په خپله وویل چې هغه به اوس نه کینی په ارام، هغه به نورو خپلو ملګرو پسې، خپلو یارانو پسې، خپلو دوستانو پسې، خپلو پیژندګلو پسې ګرځي او هغه به انشاءالله په عوامي نیشنل پارټۍ کې شاملوي. ډېره ډېره مهرباني.